څنګه چې مخکې راځي درس کې تاسو اوریدو چې د قربانۍ واجب قربانۍ درې قسم دي. درې قسمه قرباني چې دا واجب ده. یو هغه وجوب چې هغه غریب منته هم واجب ده، مالدار منته هم. هغه د منخ ولا قرباني. څوک منخ نظر اومني چې زما د مریض جوړ شه یا دا کار د حاجت د ضرورت پوره شه نو زه به د اختر پر ځمکه قرباني کوم. یو خدا قرباني واجب ده. یو هغه قرباني چې هغه صرف فقیر غریب منته واجب ده چې هغه ساوره واخري او د هغه تعیین شي. او دریم کما چې عام طور منته د اختر پر ځمکه قرباني مالدار صاحب نصاب منته واجب ده. دا درې قسم دي. نو د قرباني د وجوب شرایط، د قرباني د وجوب شرایط د لاولنی دو قسمه قرباني چې کوم دي، د منخ قرباني او یا د غریب والا چې کوم قرباني صرف غریب منته واجب ده، د ساوري تعیین او شاغین روز هغه منته د قرباني د ساوري علالو لازم شه. د لپاره خو صرف اسلام چې سړی مسلمانی، بلوغ چې دا سړی بالغی، او عقل چې لیونی ني، او دغه شانتي آزاد غلام دي. د دې خدا سلور شرایط دي. د دې دوه قسم الاول نو کما قرباني د نظر والا ده یا کما قرباني د ساوري تعیین سره، یعنی غریب باندې چې کما واجب ده. د لپاره دا سلور شرط چې دي دا لازم دي چې سړی به مسلمانی او بلوغ ته رسیدلی او دغه شانتي لیونی بني، عقل من بي، او د سره سره آزاد بي، غلام بني. باقی دا کما قربانی چې صاحب نصاب منته واجب ده، مالدار سړی منته واجب ده، د هغه 15 شرایط دي. د هغه 15 شرایط دي. ټولو کلاولنه شرط ده چې مسلمان، چې دا کس د قربانی والا با مسلمانی، او دا قربانی صاحب نصاب والا چې دا د احناف نزدیک زمونږ مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نزدیک دا واجب ده، او د نور علماء په نزدیک دا سنتي مؤکد ده. سنتي مؤکد ده. نو د دې د وجوب شرایط 15 دي. لاولنه شرط ده چې دغه مسلمانی، اسلام د لپاره شرط ده. کافر دی، يهودي دی، دغه شانتي آتش پرست دی، هر څومره چې کافران دي هغه نه قرباني نه قبليږي سو پورې چې اسلام نه راوړي. دویم شرط دی لپاره ده چې دا سړی با آزاد غلام بني. ځکه چې غلام هغه خپل د مالک ماتحت دی، د هغه قبضه کې سیشش دی نه، هغه د شیشیز مالک نه دی، هغه خپل د آقا په قبضه کې دی، د هغه یو قسم سرمایه ده، د هغه مال دی. نو غلام منته قرباني نشته. دا دویم شرط. دریم شرط چې دا سړی با صاحب نصابي. صاحب نصاب نه مطلب چې دې سړی سکه خپل د ضرورت نه زیات سامان دی، گاڑی دی، زمکه دا، چې څه شی به ضرورت نه زیات، پیسې دی، سونا دا، چاندی دا، او هغه 52 توله چاندې قیمت ته ورسی نو د منته قرباني واجب ده. 52 توله چاندې قیمت ته. نن سبا د هغه ریټ څنګه چې جمعې بیان کې تاسو اوریدو 4.5 लाख نه واخله 5 लाख د دې درمیان کې چلیږي. دمر عمر پیسې چا سکي نو دمنته قرباني لازم ده. دا لازم نه چې دغه د تجارت مالی کدا پیسې د سکه اس پرتی او یا دغه عمر پیسې د سکه د حج رزو کې برابر شلي، یعنی لسم ذل حج، یو لسم ذل حج، دولسم ذل حج، د دریو رزو کې د سکه دغه عمر پیسې وشلي د ضرورت نه زیات، یا ورسکه دغه عمر سامان راغی، یا ورسکه سی سونا راغلا، یا ورسکه چاندی راغلا، د دریو ورځو کې دنه نو دې سړی منتوم بیا قرباني واجب شلا. دې سړی منتوم قرباني واجب شلا. او د اسلام باره کې یو سړی د دولسم ذل حجې ما خام نه مخکې مسلمان شه او د مالدار د منتوم قرباني لازم شلا. د منتوم قرباني لازم شلا. نو دا دریم شرط چې د صاحب نصابي. سلورم شرط قرباني والا با مقیمی مسافر بني. مسافر منته قرباني نشته. او مقیم لکه خپل ځای کې و موجودي یا بل څه ځای ته تل د سفر کړ دې، لکه زمونږ ډیر
ورونه دی هغه سعودي کې مزدوري کوي الته 15 ورځو نه زیات اقامت دی هغه مسافر بیان دي هغه منته بیا قرباني لازم ده دغه کې یو ضروری مسله حجیانو لپاره حج لچ کم کسان تل دي د هغه مکی کې 15 ورځو نه زیات شلي د مکی کې او مشاعر مقدسه کې 15 ورځو نه زیات وباسي نو کداغه سړی صاحب نصابی نو د اختر قربانی به هم کی او خپل د تمتع او د هدی قربانی به التا هغه به جدا ده د هغه حساب جدا ده او د منته د قربانی وجوب چې هغه جدا ده نو کوم یو حاجبی مکی کې 15 ورځو نه زیات ورځې وخت کړي دی بیا مسافر نه دی د منته بیا قربانی لازم ده د منته قربانی لازم ده پنځم شرط هغه کې زمونږ د علماو اختلاف دی خو مفتابهی قول داده چې بلوغ اور عقل چونکه دا عبادت دی قربانی کول دا عبادت دی زمونږ سن علما ویل دي چې د بلوغ اور عقل لازم نه دی شرط نه دی لیکن مفتابهی قول داده چې د لپاره بلوغ هم شرط دی اور عقل هم شرط دی چې سړی بلیونه ني او وړي کې معصوم بني بلوغ ته ورسېدنه دې سړی مته قربانی واجب کیږي دا د قربانی د وجوب شرایط شلل او دې کې زنانا اور سړی دواړه برابر دي دې کې زنانا اور سړی دواړه برابر دي الله جل جلاله دې موږ لا د عمل کولو توفیق راکړي